ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وما بينهما مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ساسو مخکې چې ما نو آیاتونه وي او دوه حدیثونه مې نبي علیہ السلام بیان کړل. په بل آیت کې الله پاک فرمایي چې خلکو ایمان والو تاسو داخل شئ په اسلام کې پورا او تاسو د شیطان تابعداري نه کوئ ځکه چې شیطان تاسو واضحه دشمن دی. اور بل آیت مبارکہ کہ اللہ پاک فرمائی اے ایمان والو تاسو د خپل مالونه په یو بل مالونه هغه په باطل طریقې سره په خراب طریقې سره هغه مه خورئ مګر دا چې تاسو یو بل سره تجارت کوئ لین دین کوئ او خپل په رضا سره د یو بل مال هغه استعمالوئ نو په دې کې به څه نشي. او لا تقتلوا انفسکم او یو بل قتلوئ ما یو بل مقتلوئ ان الله کان بكم رحیما او الله پاک هغه تاسو باندې مهربان دی. او ما چې کوم حدیث وی هغه کې نبی اسلام فرمایي الحلال بین والحرام بین. حلال هغه واضح دی او حرام هغه واضح دی. یعنی حلال مال حلال شونه هغه تاسو ښکار دي واضح دي چې دا شونه حلال دي. والحرام بین او کوم شونه چې حرام دي هغه تاسو دا واضح دي چې دا شونه حرام دي. وما بینهما مشتبهات او کوم چې حلال او د حرام په منځ کې دي هغه ته ویل شي مشتبهات. دا هغه شونه دي چې اکثر خلک هغه دانه پیژني چې مشتبهات څه ته وایي. بیا وایي فمن اتقى الشبهات چا چې ځان د شبهات نه بچ کړ شکی شیزونو نه چا ځان بچ کړ فقد استبرأ لدینه وعرضه دا خپل دین او خپل عزت چې دی هغه بچ کړ. ومن وقع في الشبهات او څوک چې په شبهات کې په دې شکی شیزونو کې پریوته فقد وقع في الحرام نو یقینا دې چې هغه په حرامو کې یو وخت به داسې راشي چې په حرامو کې هغه پریوته. په دین اسلام کې د معاملاتو ډېر غټ اهمیت دی او دې حدیث او دې آیاتونو کې الله پاک دغه د معاملاتو اهمیت بیانوي. موږ ته دغه درس راکوي اسلام د معاملاتو باندې ډېر زور ورکړی دی
چې یو بل سره معاملات چې دي هغه ډېر صفا سوتره ساتل. که تاسو وګورئ د دین اسلام خلاصه چې کومه ده هغه 15 شیزونه دي. د دین اسلام خلاصه هغه 15 شیزونه دي. یو ته ویل کېږي عقاید چې هغې تعلق د انسان د زړه سره دی چې الله مني، نبی مني او فرشتې مني، قیامت مني، جنت مني، دوزخ مني. دې ته ویل کېږي عقاید. دا یوه حصه ده. دویمه حصه ده هغه عبادات دي چې عباداتو کې بیا څلور راځي: مونځ دی، زکات دی، روژه ده او حج دی. دا دویمه حصه ده د اسلام. درېیمه حصه هغه معاملات دي او څلورمه حصه هغه بیا اخلاقیات دي او پنځمه حصه هغه معاشرت دی. نو پهله حصه چې ده هغه د انسان د زړه سره تعلق دی، عقاید سره. عقاید هغه د انسان د زړه تعلق دی. دویم هغه عبادات دي چې هغه د انسان صرف ځان لپاره دي. که یو سړی مونځ کوي نو هغه ځان لپاره کوي، که سړی حج کوي نو هغه ځان له کوي، که روژه نیسي هغه ځان له کوي، او که زکات ورکوي نو هغه هم ځان له کوي. درېیمه او اهم حصه چې ده هغه معاملات دي. اوس مونځ دی نو هغه د انسان ځان سره تعلق دی. هغې منې دله نور چا له فایده نشته بلکې دله یې فایده ده. او مونځ هغه ځینې کسانو منې بیمار دی نو هغه منې بیا که هغه یې نه کوي نو هغه دې کفاره ورکړي. روژه ده نو که هغه بیمار دی نشي نیولی نو دې نه وي کفاره دې ورکړي. مسافر دی هغه دې نه نشي نشي. حج دی حج هغه چا باندې فرض دی چې کوم مالداره دی او دا په زندګۍ کې یو ځل فرض دی. روژه ده نو دا په کال کې یو میاشت ده. مونځ دی نو په ورځې کې 15 مونځونه دي. لیکن معاملات دا داسې دي چې دې لپاره څه ټیم نشته او دې لپاره څه کسان نشته، بلکې دا په بوډا باندې معاملات هغه صحیح ساتل هغه فرض دي، په ځوان باندې فرض دي. مسافر دی نو دی بیا خپل معاملات صفا ساتي او په کور کې دی نو دی بیا هم ساتي. که غریب دی نو دی بیا خپل معاملات صفا ساتي او که مالداره دی نو بیا هم دی خپل معاملات هغه صفا ساتي. نو معاملاتو هغه تعلق هغه د انسان ځان سره سره هغه د معاشرې سره هم دی چې د معاملات سمي نو د معاشره چې هغه به سمي. د ده ټول کارونه چې دی هغه به نیک وي. فقه حنفي زموږ یو کتاب دی چې 4 جلده باندې دی. په هغې کې یو جلد هغه صرف د عبادات باندې لیکلی شوی دی، یعنې مونځ باندې، روژې باندې، زکات باندې، حج باندې. او 3 کتابونه چې دي د هغې 3 حصې هغه ټول په معاملاتو باندې دي چې ته چا له قرض ورکړي نو هغه به څنګه وي، که چا نه قرض واخلې نو هغه به څنګه وي، که چا سره تجارت کوي نو څنګه به کوي، که چا نه مال اخلي نو څنګه به اخلي، که چا له ورکوي نو څنګه چل کوي. نو 3 کتابونه هغې په معاملات باندې ذکر کړي دي. ولې په اسلام کې د عباداتو نه زیات زور چې دی هغې په معاملات باندې ورکړی دی. که ته عبادت کوي نو ته به جنت ته ځې، هغه ستا ځان پورې ده. لیکن که ستا معاملات خرابي نو ته به د ډېرو خلکو هغه حقوق چې دی هغه به ته ضایع کړي، د ډېرو خلکو مال هغه به ته وخورې. او دا د مسلمان یو صحیح مسلمان نشاني هم دغه ده چې هغه معاملات سمي. یو کامل مؤمن چې دی د هغه نشاني دا ده چې هغه معاملات چې دی هغه به سمي. که دی مونځ کوي نو د ده دا کامل مؤمن نشاني نه ده. او که دی روژه نیسي، زکات، هغه د ده انفرادي عمل دی. د ده پته به کله لګي چې دی کامل مؤمن دی او که نه، د ده معاملات نه به بدلېږي. حضرت عمر رضی الله عنه عدالت کې یو مقدمه پیش شوه او کوم مدعي چې مدعي چې کوم چا چې دعوه کړوه نو هغه ته یې وویل چې ته دې باندې 2 ګواهان پیش کړه. هغه 2 ګواهان پیش کړل. هغه 2 ګواهانو کې یو ګواه چې هغه حضرت عمر رضی الله عنه پېژنده، ذاتي طور باندې پېژنده او ورته پته وه چې دا سړی سم دی او دا سړی صحیح سړی دی. خو یو چې دی نو هغه یې نه پېژنده. نو هغه مجلس کې اعلان وکړو چې دا سړی چې دی دا څوک پېژنئ، ده باندې څوک ګواهي راکوئ چې دا سړی سم دی، دې سمه خبره کوي، دروغ نه وایي، یعنې کامل مؤمن دی. نو یو سړی راپاڅېده، هغه وایي او زه دا ګواهي راکوم چې دا سړی سم دی. نو ورته یې ووایي تا ده سره سفر کړی دی؟ وینا ما خو ده سره سفر نه یې کړی. تا ده سره چې د لین دین شوی دی؟ وینا زما خو سره لین دین نه یې شوی. تا چې ته له قرضې پیسې ورکړې دي یا دې اخیستې دي؟ وینا زما خو داسې هېڅ قسم معاملات نه راغلي. نو بیا څه تا چې د دې جومات کې کتل دی هغې منې ته وایي چې دا صحیح مؤمن دی. نو هغه کس وایي چې او د
دې معلومات کې اکثر قتل دې مسلم نو څه کوي چې کامل مؤمن دی. حضرت عمر رضی الله عنه وی یو انسان او مسلمان د هغه نشانی کامل هغه دانه د چې مسلم اصل انسان هغه پته باندې لګي چې کله د سره ستا معاملات راغلي، د سره ستا سفر وشو، د سره ستا ګاون راغی، د سره ستا خبرې راغلي، بیا به پته لګي چې دا سړی سم دی او که سم نه دی. صرف په موضوعونو باندې او صرف د ده په حلیه باندې هغې باندې یو سړی دا فیصله نشي کولی چې دا سړی سم دی. په حلیه باندې هغه د چا فیصله ته نشي کولی. ځکه فراډیان چې هغه اکثر داسې حلیه د ښې چې کوم خلکو اعتماد دي، پټکې به یې وویلې، ګیره به یې قسم ساده به یې، لیکن کله چې هغه معاملات تا سره راشي نو هغه نه به غټ فراډي بالکل بنوي. په شریعت کې که ته وګورې نو دوه حصې دي، د حقوقو دوه حصې دي. یو دی حقوق الله چې هغې ته ویل کېږي د الله حقوق، او یو دی حقوق العباد چې هغې ته ویل کېږي د بندګانو. د الله حقوق چې دي هغې تعلق د عظمت سره دی، او د انسان حقوق چې دي هغې تعلق هغه د محتاجۍ او د ضرورت سره دی. او دا قاعده ده چې کوم ځای کې چې عظمت او ضرورت او حاجت راشي نو هلته کوم ترجیح ورکولی کېږي هغه ضرورت او حاجت ته ورکولی کېږي. یعنی که یو غټه دی حقوق الله دي او یو غټه حقوق العباد دي، نو دې کې چې ترجیح ورکولی کېږي هغه د حقوق العباد له ورکولی کېږي، د خلکو حقوق له ورکولی کېږي. ولې انسان چې دی ضرورتمند دی، دی حاجتمند دی، او الله چې دی هغه له هېڅ ضرورت نشته، هغه ته هېڅ حاجت نشته. مونږ که مونځ نه کوو نو الله ته د دې هېڅ ضرورت نشته، مونږ ته یې ضرورت ده. الله هېڅ حاجت چې دی الله نشته هغه زمونږ دی. لیکن مونږ که یو انسان مال کړو یا هغه سره بد کړو دا مونږ د هغه ضرورت او د هغه حاجت ته کړو. د دې ضرورت او حاجت هغې مثال داسې دی لکه اوس یو سړی دی او په ځنګل کې روان دی، د سره لږې اوبه دي، د سره اوبه دي او یو کس دنه غواړي چې دا اوبه ماله راکړه زه اودس وکړم موږ وکړو، او بل غاړه کس دی هغه مریض دی، هغه ته سخت تکلیف دی، هغوی ته دا اوبه ماله راکړه چې زه دا اوس وکړم. نو اوس راغی یو دی الله حقوق دي چې اودس کړي دی موس کړي دا حقوق الله دی، بلې غاړه ته مریض دی چې هغه ته ضرورت دی حاجت دی دا حقوق العباد دي. نو اسلام دا وایي چې ته به مریض ته دا اوبه ورکوي او دې بل کس ته به وایي چې تیمم وکړه. ولې حقوق العباد هغه مقدم دي، د انسان حقوق هغه ځکه مقدم دي چې دی ضرورتمند دی، دی حاجتمند دی. نو د دې د وجې نه حالانکې د الله عظمت او بڑاوالی هغه داسې دی چې هغې په مقابله کې هېڅ څوک نشي، لیکن اسلام ته دا ښیي چې کوم ځای کې د یو انسان هغه ضرورت راشي پهله به د انسان هغه ضرورت وکړي. نن دا ولې د حقوق العباد هغه مقدم دي او هغه مې زیات زور ورکړی دی؟ هغه ځکه چې حقوق الله چې دي هغه که الله غواړي نو تا ته به یې معاف کړي. که تا لمونځ نه وي کړی، روژه زکات یې نه وي کړي او الله دې معاف کوي نو معاف کړي. لیکن حقوق العباد داسې دي چې هغه څوک پورې تا هغه کس نه معاف کړی نو الله هم تا نه معاف کړي. نبی علیہ السلام فرمایي چې شهید چې دی هغه ته هر څه معاف شي، څومره ګناهونه وي هر څه هغه معاف کېږي، لیکن هغه باندې چا قرضوي هغه نه معاف کېږي. ولې هغې تعلق هغه د بندګانو سره دی. حالانکې شهادت شانې مرتبه چې انسان هغه زندګي چې کوم دله یو ځل ورکړلی شوې ده بیا بیا دنیا ته راتله نشي، دی هغه د الله په لارې کې قربانه کړي نو دومره غټه مرتبه ده الله به دته هر څه معاف کړي. لیکن بلې غاړې ته ته وګورئ یو انسان حق خوړل دی، یو انسان قرضه ده پې هغه الله نه معاف کړي. نبی علیہ السلام پته به چې کله جنازه راله پړاولو له نو نبی علیہ السلام به تپوس وکړو چې ده باندې قرضه شته او که نشتي. نو که وبه ویلی شتل چې ده باندې قرضه نشتي نو نبی علیہ السلام به وله جنازه وکړه، او که نه وبه ویلی شتل چې قرضه پې شته بیا به نبی علیہ السلام تپوس وکړو چې آیا د دومره مال پرېښی دی چې د ده قرضه زیاده شي. نو که پرېښی به نو بیا به ولم نبی علیہ السلام جنازه وکړه، او که نه دومره مال به نه و وی به چې نشتي مال نو نبی علیہ السلام به هغه جنازه هم نه کوله او صحابو ته به وایي چې خپل ملګري جنازه تاسو خپله وکړئ. دا ولې دا د حقوق العباد هغه اهمیت موږ ته ښیي چې که د یو انسان حقوق ووایي نو هغې معافي چې دی هغه وشي. نبی علیہ السلام یو ځل صحابو ته وایي
چې تاسو نه پته ده چې ټول نه غریب کس چې دی هغه څوک دی تاسو غریب کس پېژنئ نو صحابه وایي چې او غریب خو هغه کس دی چې چا سره پیسې نشتي ریال او درهم ورسره نشتي نبي علیه السلام وایي زما د امت غریب کس هغه دی چې کوم به قیامت ورځ نشي دې ثوابونو ډېري به راوړي دومره ثوابونه او دومره نیکۍ به یې ورسره خو لیکن کله چې د حساب کتاب شروع شي نو د ده هغه ثوابونه چې دی هغه به ورکوي نه به د چا حق ولی نه به د چا قرضه نه یې ورکړي نو د ده هغه نیکۍ به هغه کس له ورکړلی شي نه به چا سره ظلم کړی نو د ده نیکۍ به هغه بل کس له ورکړلی شي د به چا سره افراډ کړی د ده هغه نیکۍ به بل کس له ورکړلی شي تر دې پورې چې د ده نیکۍ چې هغه به خلاص شي او لا کسان به پاتې چې هغه ته نه حق واخلي بیا به داسې چلو شي چې چا حق پاتې هغو هغه ګناهونه به راواخلي او دغه به یې کړي د بل کس ګناهونه به راواخلي او د ده په حساب کتاب کې ولیکي دې چې راغلی و ځان سره یې دومره ثوابونه راوړي او دلته چې حساب کتاب وشو نو ثوابونه ختم الټه د نورو کسانو به ګناهونه راپاس دا ولې د ده خو حقوق الله برابر و ته چې دا ثوابونه راوړي دی په څه راوړي په مونځونو یې راوړي په زکاتونو یې راوړي په حجونو او په عمرې راوړي لیکن کله چې حساب وشو حقوق العباد دا معامله پیش شوه نو خلکو په باره کې دی انتهایي هغه د خلکو حقوق خراب کړي د ده هغه نیکۍ هغه ټولې لاړې ځای شي دا ولې چې حقوق العباد چې دي د دې هېڅ قسمه معافي نه شي زموږ ټولو له پکار ده چې موږ د حقوق العباد هغه خیال وساتو انسان چې څومره مال یعنې خلکو حقوق وي هغه د اولاد لپاره چا نه ځمکه ووله نو اولاد لپاره چا سره پیسو کې لین دین کوي نو اولاد لپاره هر څه اولاد لپاره کوي لیکن دغه اولاد بیا د په کار نشي راتلی ځکه هغه وخت کې چې کله د دې حساب شروع شي نو نه به د هغه عهده په کار راشي او نه به د چا سفارش کار کوي او نه به د دا پیسه کار کوي دې وجې نه انسان له پکار ده چې خپل معاملات انتهایي صفا وساتي امام ذهبي رحمت الله علیه واقع لیکله چې یو کس و هغه چا خوب کې وکتل او ورته هغې ته چې خوب کې وکتل نو هغه باندې عذاب شروع تپوس یې ته وکړو چې تاله دا عذاب ولې راکولی کېږي ته خو ډېر یو نیک سړی وي ستا خو دا عبادات هغه ډېر زیات ښه تا ته دا عذاب په څه خبره باندې دی نو هغه ورته ووایي چې ما خپل ګاونډي نه یو څه ستن راوړې وه او هغه ستن باندې رشي وه هغه ما ځان خپل په استعمال کړې وه خپل په مال کې مېښې وه هغې د وجې نه الله پاک ماله سزا راکړه ولې الله پاک عادل دی د الله پاک عدل هغه ډېر زیات سخت دی الله پاک معاف کول راشي نو خپل هر څه به معاف کړي لیکن حقوق العباد که یو بنده حق دی در باندې هغه ته که یو ستنه ولې دی خو هغه ته نه معاف کړي چې څو پورې هغه کس نه معاف کړي دې وجې نه حقوق العباد اسلام کې ډېر زیات هغه فضیلت راغلی نن که ته وګورې نو یو غاړه موږ باندې مهنګایي ده هغې خراب کړي پریشانه کړي بلې غاړه ته بدامني ده هغې خراب کړي او کوم لږ ډېر کسر چې پاتې هغه موږ یو بل نه خراب کړو ګاونډي ته چې وګورې هغه د ګاونډي نه تنګ دی کور کې چې وګورې حالات ټول خراب دي که یو سړی چا سره کار کوي نو هغه دواړو نه لګي ولې معاملات نشي چا پیسې موږ اخیستې دي یو ګاونډي دی د هغه له موږ قسم قسم تکلیف ورکړو کله وله ځمکه وو کله وله ګندونه لارې ته غورځوو کله څه کوو کله څه کوو حالان کې اسلام موږ ته دا نه ښيي اسلام خو دا وایي چې کوم شی ته ځان له خوښوي نو هغه به بله خپل مسلمان ورور له خوښوي یو بزرګ و د هغه کور کې منګکان وشول نو هغه چاته وویل چې زما کور کې منګکان دي دې د ما ته چل وښایه چې دا ختم شي نو چا ورته وویل چې ته راچلو که یو پیشو وساته کور کې پیشو ساتم دا پیشو به دا منګکان وکړي نو هغه وایي نه زه پیشو نه ساتم ورته یې وویل ولې پیشو ساته څه وایي پیشو ساته چې منګکان به دله ختم کړي بنا زما خپل کور کې ما پیشو ساتله او دا چې د منګک پسې منډه وایي او منګک زما د کور نه ووته لاړ زموږ ګاونډي کور ته نو دا خبره ماله ښه نه لګي ځکه د مسلمان هغه نشاني خو دا ده چې څه دی ځان له خوښوي هغه به دی بل له خوښوي او څه چې دی ځان له نه خوښوي هغه به دی بل له نه خوښوي نو کوم منګک چې دا خپل په کور کې نه خوښو نو هغه چې بل کور ته څنګه ولېږي حالانکې تللی لاړ دی صرف هغه ذهن کې یو خیال دی دا خیال یې ولې راغی چې دی خپل د ګاونډي هغه حقوقو خیال ساتي موږ خو چې ګاونډي غټ غټ حقوق دي زموږ سره دې باندې ذهن کې دي چې دا آخري نه امداد بچ کړي دا و زموږ بزرګان چې هغو د یو بل دومره خیال ساتي
عبدالله ابن مبارک رحمت الله علیه په یو لار باندې سفر کې چانه قلم واخیسته هغه لرګي هغه قلم سیاهي والا او هغه باندې حدیث لیکو حدیث یې ولیکو خبره تیره شو دا قلم یې په خپل بسته کې کېښود چې کله دې لاړ ډېر غټ سفر یې وکړو څو ورځې سفر یې وکړ خپل ځای ته چې ورسېد سامان یې کلاو کړو ویې کړه په کې هغه قلم نو دوی چې هغه کلام وکړ دا ووایي چې دا کلم ما واپس نه کړ او الله ما نصار تپوس وکړو چې تا دا کلم ولې اخیستی و زه د دې جواب نه شم ورکولی زه هغه عمره سفر فرض و سفر هغه یې واپس وکړو او هغه ځای ته راغی او د هغه کس ټټول یې وکړو هغه کس ورته میلاو شو هغه کلم یې ورکړ نو دا زموږ بزرګان چې د یو بل حقوقو او د ګاونډ هغه دومره خیال یې کوو د یو بل هغه د اخلاقو خیال به یې کوو چې زما د خولې نه بل چاته غلطه خبره سخته خبره وکړي نن تاسو چې وګورئ یو بل حقوقو هغه څه کوي چې خولې نه څومره بدې خبرونه وکړي هغه ورته ویلی شي چې مال والا څومره زموږ وس کېږي هغه ته موږ اخیستی شي حالانکې ګاونډي سره هغه ډېر ګاونډي سره یا ماتحتو سره هغه ډېر بې وسیلې رحمۍ خبرونه وکړه موږ روژه ونیسو نو بیا موږ سره څه خبره نه شي کولی زموږ کور کې ماشومان وي نو هغه زموږ مخکې بیا خبره نه شي کولی حالانکې روژه هغه حقوق الله ده او چا سره خبرې کول چا سره اخلاق سره پیش کېدل دا حقوق العباد دي او تاسو ته اوس ما وایي چې حقوق الله هغه معاف کېږي لیکن حقوق العباد نه معاف کېږي دا روژه ونیسله د الله حق دې ادا کړه چې مسلمان دی وو یا د هغه سره بد اخلاقي وکړه دا خو نه معاف کېږي څوک رشته هغه سړي نه معافي نه کېږي او دې روژه کې به تاسو وګورئ روژه یې نیولي لیکن که چا ورته خبره وکړه د مجلسي د مرګ دا مخکې د چارسره کې یو دوکان مخکې چا کټ ایښی و په هغه کټ باندې بجلي مړې شوي انتهایي برداشت نشته نری غونې خبره وایي او مرګ ته به خبره ورسېږي بل سړي به هغه مرګ نری غونې پټې وایي د هغې پولي په سر به هغه مړې وشي حالانکې دې به یې په غلطه دا زموږ اسلام هغه موږ ته دا نه دی ښیي اسلام موږ ته دا ښیي چې ته کوم ځای کې پاتې کېږې چې هغه خلک تا نه خوشحاله دي صرف په حولیه باندې نه کېږي چې ستا حولیه ده عامل صاحب ده مولي صاحب ده یا قاري صاحب ده او ستا معاملات هغه چې څوک وګوري نو هغه بیا تا نه لرې یو کس که پته لګي چې دا کس کامل ایمان او مؤمن والا دی او که نه دی د ده ګاونډي نه تپوس کوي دا سړی څنګه دی که ګاونډي درته ووایي چې دا سړی صحیح دی نو بس دا سړی بیا سم دی لکه ستاسو مخکې ما د حضرت عمر رضی الله عنه هغه واقعه وویله چې هغه یو سړي ګواهي ورکوله چې دا سړی سم دی حضرت عمر ته تپوس وکړو چې آیا تا د سره سفر کړ دی یا تا د سره ګاونډ کړ دی یا تا د سره معاملات راغلي نو هغه وایي نه صرف د لمونځ د وجې نه چې دې ما جومات کې کتل دی نو زه وایم چې دا سړی سم دی حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي چې صرف د لمونځ د وجې نه بل چا باره کې دا فیصله نه شي کولی چې دا سړی کامل مؤمن والا دی کامل مؤمن والا هغه به کله چې کله ته د هغه معاملات وګورې کله هغه سره ستا سفر راشي کله هغه سره ستا خرید و فروخت وشي یا ستا هغه ګاونډ کې راشي نو بیا به پته ولګي چې دا سړی سم دی او که اسلام هغه یوه حصه یا دوه حصه هغه عبادات دي نو ټول چې د هغه معاملات باندې ټول معاملات دي نو موږ له پکار ده چې موږ خپل معاملات هغه صفا کړو چې سبا موږ د دنیا نه ځو نو داسې څوک نه وي چې هغه دا ووایي چې ده زما حق خوړل دی زما سره بد اخلاقي کړله الله دې وکړي چې دا کومې خبرې موږ واورېدې الله دې موږ له بدې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا